أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم پس حاجت نشت قسمتا خبیاهم قسم خرمز بما تبصرون پہاغ سچتا سوی اینئی وما او پہاغس لا تبصرون چتا سوی نئی انہو لقول رسول کریم بیشک دا قرآن پاک وینا دا رسول عزتمن داغ پیغام رسول کی عزتمن وما هو بقول شاعر او ندے دا قرآن پاک وینا دا یو شاعر قلیلا ما تؤمنون دیر لگ تاسو یقین کوئی دیر لگ تاسو ایمان راوڑئی ولا بقول کاہن او ندے دا قرآن پاک وینا دا یو جادوگر ترویتی قلیلا ما تذکرون دیر لگ تاسو نصیحت قبلوئی یا دیر لگ پتاسو کی سوچ کوئی تنزیل من رب العالمین نازل کړلې شوی دی دا د جانب د رب د مخلوقاتنا ولو تقول علینا که بالفرض د ځان نه تړلې وې د ځان نه جوړې کړې وې دو علینا په موږ باندې بعض الاقاویل بعض خبرې لأخذنا منه باليمين نخام خاب منگنی ولی و دے پا قوت سرا پا طاقت سرا ثم لقطعنا منه الوتين بیا بخام خا کٹکڑے و منگ د زړه رگ د سار رگ فما منكم من احد عنه حاجزين پس نبو استاسنا حصوک دلرا حاجزين بچکون کے وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ او بیشک دا قرآن پاک خامخا نصیحت دے د پار د متقیانو د پرہیزگارانو وَإِنَّا لَنَعْلَمُ او بیشک من خامخا پیجنو ان منکم مکذبین چی بیشک دی پتاسو کے دروغ جوڑون کی تکذیب کون کی وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ او بیشک دا قرآن پاک بخامخا ذریعہ او سبب دا ارمان او دا افسوس وی عَلَى الْكَافِرِينَ پا کافرانو وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ او بیشک دا قرآن پاک خامخا حق یقینی دے فسبح باسم ربک العظیم پس پاکی بیانوت د نوم د رب خپل چ دے عظیم الشان